چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو، نو باران شروع شو. ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه را راوړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره را پرېوتو، یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره را پرېوتو. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه را وروړي. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و. دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته ووی چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبر، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووی چې ارکب معنا، بچیا دې کشته ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته ویل لا عاصم اليوم، نن هېچېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کوم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا یې. دا ولې داسې وشو؟ دا ولې؟